السلام علیکم. د عافیه صدیقي د مسلې نه تاسو خبر یې چې د جنرال مشرف په دور کې پر اصرار تور د پاکستان نه غیبه شوه او بیا په بګرام ایر بیس کې ښکاره شوه. خو اوس یو ډېر عجیبه خبره مخې لراله چې د هغه وکیل انکشاف کړی دی، سټیفورډ سمیت نوم یې دی. هغه دا انکشاف کړی دی چې په بګرام ایر بیس کې د عافیه صدیقي سره د تفتیش دوران یو پیره جنسي زیاتی شوې دی او 2 پیرې ورسره اوس د امریکې په جیل کې جنسي زیاتی شوې ده. والله عالم چې امریکا دومره بادر ځان ګڼي، طاقتوره ګڼي، د یو تورسرې ناغې ته څه خطره ده، خو هغوی چې دا کم ځان د انساني حقوق چمپین ګڼي، د تورسرې سره په جیل کې کوئی جنسي زیاتی کوي، دا خو ډېر د شرم خبره ده. او دا ټولو انساني حقوق تنظیمونو لم په دې اواز چوتول پکار دی او ټول پاکستانیانو له په ګڼ شمیر د عافیه صدیقي د رهایۍ دپاره اواز چوتول پکاري. زموږ سیاسي جماعتونو چې کله الیکشن شي نو عافیه صدیقي ورته وریاده شي، عوام همدردۍ دپاره ډرامې کوي چې به رازادو، خو چې الیکشن تیر شي بیا د ټولو نه یری. نو خصوصي دعا وکړئ چې عافیه صدیقي خدای د دغه ظالمانو د جیل نه رازاته کړي او خپلو بچو له راشي. امید لرم تاسو به په دې دعاګانو کې ضرور شرکت کوئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.